رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهیدانو ته الله جل شانه یو خسته محل جوړ کړي په دنیا کې ته څنګه روح والوته او شهید شو ډایرکټ پر د روح هغه بنگلی ته رسیږي او هغوی ته روټۍ ورکولې کېږي. بل احیاء عند ربهم یرزقون، دغه خلک ژوندي دي، د عمله نه دي، د الله په نیز باندې دوی ته سحر او ماښام او پر وخت کې د جنت رزق ملاوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت حمزه سید الشهداء په دنیا کې د شهیدانو سردار دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دی. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر غیرت کړی دی. یو چې د ایمان راوړو د اسلام ښکارا شو، اسلام الله جل شانه د په ایمان باندې مضبوط ک، او یو چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو الله جل شانه اسلام مضبوط ک، دین ښکارا ک. د حمزه رضی الله تعالی عنہ د احد په ورځ باندې په جنگ کې شهید شو او وحشي ورته وی وحشي د بیرست ایمان راوړ رضی الله تعالی عنہ دی وخت مسلمان نه دی د شهید ک. خپل نیک ورته ویل چې ځا حمزه رضی الله تعالی عنہ د احد د جنگ په ورځ باندې ابراوزی بستا دا کار دی، د بل چا سره د کار نشتا. وحشي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زمام دا کارو، زما د مسلمانانو سره څه ذاتی دشمنی نه و، خو ما د خپل ازادېدو د پاره حمزه رضی الله تعالی عنہ ټارګټ ک. داسې به ورته په یو ناو کې پټېدم، په بل ځای کې به پټېدم. وای حمزه رضی الله تعالی عنہ ازمري په شان ته جنګیږي، څوک چې ورته د احد په ورځ باندې په مخه باندې راځي د حمزه رضی الله تعالی عنہ ته سر وی او مخې ته روان دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د کلمې د لړوالي دپاره جنګیږي. وای ما موقع لاندې کړله، حمزه رضی الله تعالی عنہ ما ته مخ ده، ما ته خیال نه دی، خپل دشمن سره په مقابله کې دی، او وای ما د دې دپاره یو زهر آلوده یو غټه نیزه جوړه کړې وه. نیزه داسې د توري عمره اوږدی خو ډېره درنۍ، دا مخکینی سر انتهایی درجه تیری د چړې غوندې. وای ما دا نیزه د ده دپاره خاص جوړه کړې وه، او وای زه په دې ویشتلو کې انتهایی مهارت ما لاره. وای ما په ده باندې نیزه ور خوشې کړه او ډایرکټ په دې نوم باندې مې ویشت. وای ما خپله ولیدل چې دا زما نیزه دا د حمزه رضی الله تعالی عنہ د نوم نه ووته ملا طرف ته. حمزه رضی الله تعالی عنہ په دې دوران کې مزه ولیدم، په دې دوران کې جنگیږي خو شهید شو د نیزې د گزار د وجې نه. نو کافرانو ته چې کله په ګوتو ورغی حمزه رضی الله تعالی عنہ په بدر په جنگ کې د ډیره کارنامه کړې وه، ډیره بهادري کړې وه. د دې لپاره کافرانو غوښتل چې دا خامخا شهید کی او اسلام بګینی کمزور شي د هغوی په ګمان او په زعم باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحمزه اسد الله و اسد رسوله، حمزه خدا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ازمره دی. برحال د اسلام دا ازمره په دې ورځ باندې شهید شو. نو کافرانو ته په ګوتو باندې ورغی، کافرانو ورسره څه وکړل؟ د ده نه یې غوږونه غوڅ کړل، پوزه یې غوڅه کړه، د ده نه یې شونډې غوڅې کړلې، د ده سینه یې وڅیرله، د ده زړه مبارک یې راویسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې نه خبر شو خپل ترې ولیده، ډېر خفه شو، ډېر په ژړا شو، ډېر خفګان یې وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه دا د ده کشری تره دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس ترونه دي، په دې کې دو ایمان راوړی، د نور ایمان نه راوړی. کومو دو چې ایمان راوړی، یو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دی، یو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ. بهرحال محترمو، د اسلام د عظیم سپاهی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای رور دا چې شهید شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا سید الشهدا به دته وای، د شهیدانو سردار به ورته وای، دا عام شهید نه دی. نو اوس چې څوک وایي چې سید الشهدا به دا به څوک د شهیدانو سردار؟ د قیامت په ورځ باندې به د شهیدانو مشر دا څوک؟ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشری تره دا لقب یې ګټلی. زمارونو صحابو قربانیان یې ورکړي دي، د شهادت تمناګانې کړي دي. او یاد ساتئ چا چې د شهادت تمنا و نه کړله دا سړی به ګوره منافق مري، دا به منافق مري، منافق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې جهاد ونه کړ
من لم یغزو چاچی جهاد نکو ولم یحدث به نفسه او پزړه کې د جهاد جذبم نه وا مات على شعبة من النفاق واورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړی چې دی دا د منافقت په یو مرګ په یو شاخ کې مړ شو